د عوامي نېشنل پارټۍ ویلیج کونسل ناوګیون تنظیمي اجلاس د شیراز احمد په رایشګاه کې د ضلعي جنرال سکرټري اشتر خان په صدارت کې وشو. په اجلاس کې د الیکشن بورډ تحصیل مندن چیرمن یاقوت خان، ممبر نورزاده او شوکت علي نه علاوه کارکونانو ګډون کړی و. په اجلاس کې په اتفاقي رای سره د ویلیج کونسل ناوګیون دپاره خانزاده د الیکشن بورډ چیرمن، محمد صالح جنرال سکرټري، ناظم نیاز علي شاه جنرال کونسلر، جاوید احمد، عیسی جان، امیر علم خان، ظفر الحق او مصدیق احمد ممبران وټاکلی شو. د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت چیرمن یاقوت خان وویل چې ان پی جمهوریت او عیني پارټي ده چېرته چې ټولې فیصلې د کارکونانو په مشاورت کیږي. هغوی وویل چې د وي سي ناوګیون، وي سي کوګاټو او وي سي مخلنۍ دپاره د الیکشن بورډ کمیټې جوړې شوې او باقي کمیټې به ډېر ژر تیارې شي. په دې موقع د تحصیل مندن الیکشن بورډ ممبر نورزاده د نوې کمیټې د عهدهدارانو حلف واغستو. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی د ټول نه لومړی ستا شکریا ادا کوم. د دې نه مخکې مونږ په مخلنۍ په درو یونین کونسل کې جوړې کړې دي. په درو ویلیجو کونسلو کې د مخلنۍ یونین کونسل چې دی هغه درې ویلیج کونسل دی، د هغې د درو ویلیج کونسلو جوړې شوي دي. د کوګا چې دی څلور ویلیج کونسل دی، نو د کوګا د دوه ویلیج کونسلو جوړې شوي دي. اوس په دې پسې نن چې کوم دی نن مونږ د ناوګی ون کمیټي جوړه کړه. په دې پسې بیا سبا کې غالبا ممبران یا بلوس په دې کې د ناوګی ټو دی او ورسره بیا د سورا دی امازو ملګرو سره مونږ رابطې کړې دي. هغې انشاءالله په دې ورځ نیمه کې به ټایم کېږي نو زر تر زره به انشاءالله چې دا کمیټه د ناوګی دا چې کومه نن مونږ جوړه کړه نو دی چې دی خانزاده باچا چې دی دی صدر شو، محمد صالح باچا چې دی دی سیکرټري شو، یو پکې جاوید علي، میر عالم، نیاز او ظفر او عیسی جان او صدیقو او ظفر او عیسی جان دا چې دا د کمیټې ممبران شو. دا اوس مونږ دا د دې ملګرو په مشوره دې ملګرو په خپله باندې جوړه کړه په اتفاق رای باندې او انشاءالله تعالی چې دا به مونږ مخ په وړاندې باندې بوځو او مونږ ته تقریبا یو هفته ټایم دی. په یو هفته کې دننه چې دی نو د ټول مندن تحصیل کمیټې چې کومې دي هغه به مونږ انشاءالله تعالی چې د خپلو ملګرو چې زموږ سره په دې کې د کمیټې زموږ نورزاده، زموږ شوکت او نور ملګري چې دي دا شپه ده دا دې تا ته په خپله پته ده چې 11 بجې د شپه ده نو هغه دا موضوع دي. نو هغې له مونږ تکلیف نه ورکړی، هغې وایي چې یاره تاسو ورشئ نو مونږ ته به دغه انشاءالله چې څه مسله نه تاسو ورشئ. د هغې په اجازت باندې مونږ نن راغلي یو او ټولو چې دی نو په ډېره ښه طریقې سره په ښه د دې کمیټو دا چې دا زمونږ 4 کاله پس چې دی نو دا زمونږ عوامي نیشنل پارټي چې ده نو دا یو جمهوري پارټي ده. نو دا زمونږ چې کوم دی نو فارمسازي کېږي، باقاعده هغه بکونه راشي صوبې ته راشي، صوبه یې ورکړي ضلعو ته، په ضلع کې کمیټي جوړه شوې ده، ضلع یې ورکړي تحصیلونو ته، تحصیلونه بیا راولګي هغه ویلیج کونسلو ته ورکړي، ویلیج کونسل یې راولګي نو هغه بیا فارمسازي کوي مونږ. نو چې هغه فارمسازي وشي، فارمسازي مکمل شي نو بیا زمونږ دغه طریقې کار دی چې د ویلیج کونسلو تنظیمونه نو د ویلیج کونسلو تنظیمونه جوړېږي، د تحصیل تنظیمونه جوړېږي، د ضلعي جوړېږي، د صوبې جوړېږي، د مرکز جوړېږي. د نورو پارټو په شان کار نه دی چې د برې نه به اعلان وکړي چې پلانکې صدر شو، ډینګې صدر شو، دا پکې سیکرټري شو، دا شو. زموږ دا جمهوري پارټي ده او دا په یو جمهوري عمل باندې روانه ده او زما په خیال زما د یادو خبره دا نه ده ځکه چې زما خو عمر کم دی، د 1930 نه را روانه خبره ده چې دا فارمسازي مونږ کوو او هغه وخت نه دا روانه ده چې په یو جمهوري طریقې سره زموږ تنظیمونه جوړېږي که هغه په لاندې سطح دي او که په بره سطح باندې دي نو ښه ټیک ټاک جوړېږي. دا نورې پارټۍ که کومه دعوه کوي نو ما ته د هغې یو دا خبره وښیي چې زموږ په دې کې مونږ الیکشن کوو یا په جمهوري طریقې باندې مونږ تنظیمونه جوړ. الحمدلله مونږ په دعوې سره دا خبره کوو چې زمونږ تنظیمونه چې دي نو دا په صحیح طریقې سره په جمهوري طریقې سره جوړېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نورزاده محمد صالح د ټولو ملګرو په مخ کې اقرار کوم چې زه د روانې فارمسازۍ لپاره چې د پارټۍ بنیاد دی منتخب شوم. د فارمسازۍ دا کار به زه د پارټۍ د آیینو او منشورو مطابق کوم او د ټولو ملګرو په مخ کې وعده کوم چې هیڅ غلا غلطي به نه کوم انشاءالله. مبارک